چې پیغمبر علی السلام وفات شو د دنیا لاندې یو ډیر زیات جړل. یو صحابي وته وی ولته ته پته نه چې پیغمبران وفات کیږي، هغه وته وی پته دراته او جالم پدې چې دا کوسې چې شپه ورځ به کې جبرئیل علی السلام ګرځي، چې دا الله پیغمبر لاړ نو جبرئیل بچاله راځي. نو چې رسول الله مبارک له عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ را روان دي او ټول د وینو دي او زخمی دي او جبرئیل علیه السلام خان دی او پیغمبر علیه السلام جاړي. نو پیغمبر علیه السلام متوي جبرئیل اسه سناشنا خبره نه ده، دا مقام خو د جړه مقام دی ته خان وی دا الله پیغمبر اوس ته نه یو ورځ را روانه بیا به ته خبره کو. نو چې کله د بدر جنگ وکړه نو تاسو به ټول د عالمانو ناوریدلی جنگ کو ډیر سخو او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ وای زمانہ یو قوم ماشوم ولاړو بل قوم رانا ماشوم ولاړ دی. نو ما وی الله کدی جنگ کې مرګری تاجت شو زمانہ خو دواړو طرفو ته یو ماشوم راته وای چې کاکا ته ابو جهل پیژنې ما ته بچي په ابو جهل وی ما د خپل پلار نه اوریدلی چې د پیغمبر علی السلام تډیر تکلیفونه رسول نو الله سره می وعده کړی د ابو جهل میولي د کدی نشم وجلزان به وجنم خو ورزم به وی ما وی چې وړو کې خو د ماشوم نه خو جذبه ولا خو هغه بل ماشوم هم دا خبره وکړه نو دې دواړو خو په ورمنډ کړی او گزاري وو خو صاحب ته نه وته. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته وی تاسو کې بس څوک لړ شي چې د ابو جهل نصر راوړي. نو دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ درې پیغمبر علیه السلام ته بل څوک بنزي عبد الله تبازي. نو چې دی راغی او سره ته کټ ک کنه او هغه ټیم کې غټه غټه خبرې کولې. پیغمبر علیه جنگ چاو کټوي الله او الله پیغمبر وکټو وی هغه پیغمبر ته بدوي چې تاسو ته پیغمبر وای چې ګوره عمر مړ کېده کنه ابو جهل مړ کېدو نو دومره دشمنی د سره زیاته و چې څومره د سره پجون کې و. نو حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته سر کټ کو او روایتو کې راځي د پوزه کې ولا پړې چولې د داسې راکاږي لکه ماشوم چې ځان پس سره راکاږي. نو جبرئیل علیه السلام پیغمبر علیه السلام سره وی د الله پیغمبر خیال دی وتا خیال دی وتا رسول الله مبارک نه خو خبره یې رشه وی د الله پیغمبر د کم سړی سره چې دا سر پلاسو کړي یاد دي شي دا نن چې د اعلان د سر نه څنګه ویني رواني ردا سی ویني د دې سره روانه رونو عرض میدار د دې قران د پر صحابه ډېر قرباني ورکړي.